د واشنگټن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. نن د خالي ورځ او د کال 2013 د جولای د میاشتې 21 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازګري او په افغانستان کې شپږ نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سحر 10 بجې شوې دي. د ډیوا په خبرونه کې درته زه ارباب محمود او زه محمد اکرام هرکلی وایو او ډومبه تاسو پام راګرځو د خبرونو سرټکو ته. د اسلام آباد های کورټ قاضي شوکت عزیز صدیقی د ملک په امنیتي او استخباراتي ادارو باندې سخت تورونه لګولي. نوموړي دعوه کړې د ISI په شمول د امنیتي ادارو خلک په عدلیه کې د سیاسي مقدمو فیصلو کې لاسوهنه کوي او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د انتخاباتو نه بهر ساتل غواړي. د پاکستان سېنات کې د راتلونکو انتخاباتو په روڼوالي سخت اندېښنې ښودل شوي او ویل شوي چې که چېرې انتخاباتو کې ټګي وشوه نو د دې به خطرناک نتیجې را برسېره شي. अगर कल हम ब्लैक लिस्ट में जाएंगे तो जिम्मेदार वो लोग होंगे जो दहशत गर्दों को इस पार्लियामेंट में बिठाना चाहते हैं और इस पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को जेल में बिठा रहे हैं. د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان شپږ ضلعو کې د امنیتي اندېښنو په بنیاد د انتخاباتو په موقع د 21 جولای پورې د موبایل انټرنیټ سہولت بندولو اعلان کړی. او اوس د دې خبرونو تفصیل. د اسلام آباد های کورټ یا اعلی عدالت قاضي شوکت عزیز صدیقی د ملک په امنیتي او استخباراتي ادارو باندې سخت تورونه لګولي او دعوه یې کړې د ISI په شمول د امنیتي ادارو خلک په عدلیه کې د سیاسي مقدمو فیصلو کې لاسوهنه کوي. جسټس شوکت عزیز صدیقی د پنجاب پنډۍ د وکیلانو تنظیم غونډې ته نن د بینا په وخت ویلي د استخباراتي ادارو چارواکو د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ته ورغلي چې یقیني کړي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د انتخاباتو لپاره د جیل د دروازو شاته وي. شوکت عزیز صدیقی تور لګولې ISI په عدالتونو کې د ملک مهمو سیاسي مقدمو فیصلو په خپله خوښه بدلولو کې په پوره توګه فعاله ده او زیاته کړې د استخباراتي ادارو چارواکي د سیاسي فیصلو لپاره په خپله خوښه عدالتي بنچونه جوړوي. د پاکستان سېنات کې د راتلونکو ټولټاکنو یا انتخاباتو په روڼوالي سختې اندېښنې ښودل شوي او ویل شوي چې که چېرې انتخاباتو کې ټګي وشوه نو د دې به خطرناک نتیجې را برسېره شي. د پارلمان غړو د انتخاباتو په کمیشن او لنډمهاله حکومت هم نیوکې کړي. د پیپلز ګوند سېنیټر ښاغلی رضا رباني د سېنات غونډې ته په خپله وینا کې پوښتنه راپورته کړې ده چې انتخاباتو کې پوځیان د رای ورکولو د مرکزونو دننه ولې ودرول کیږي. هغه ځواب وغوښتو چې د اساسي قانون د کومې مادې لاندې د ټولټاکنو کمیسیون ناچله ګرځول شوو توندرو ډلو ته انتخاباتو کې د برخې اخیستلو اجازه ورکړې ده او د دې ترڅنګ یې دا پوښتنه هم وکړه چې انتخاباتو کې د پوځ د رابللو لپاره د کومې اخلاقي ضابطې یا قاعدې جوړې کړل شوي دي. د پاکستان پوسټ په یو ټویټ کې ویلي چې انتخابي کمیشن پوز د آئین د آرټیکل 240 او 245 لاندې د پاک او صفای د انتخاباتو د یقیني کولو کې د مرستې لپاره رابللي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د میاشتو راهیسې زیات شوي تاوتریخوالي وروستو حماس نن ویلي دوی د اسرائیل سره تړون کړی دی. خو نن سهار د فلسطینیانو لخوا د غزا سرحدي پوله باندې اسرائیل ته د وراوښتو وروستو د اسرائیل یو ټینک غزا کې د حماس په یو امنیتي څوکۍ ډزې کړي دي. د حماس خویان فؤاد برهم نن په یو بیان کې ویلي د مصر او ملګرو ملتونو په کوښښونو سره د اسرائیل او فلسطیني ډلو ترمنځ د تیر وخت امن حالت ته بیرته ستنېدو لپاره یو تړون ته رسېدلي دي. د امریکا د استخباراتو او د امنیت چارواکو او شخصي کاروباري ادارو په تیرو یو څو میاشتو کې د روس د سایبر حملو او په سماجي ویبپاڼو په کمیدونکي اغیز حیرانتیا څرګنده کړې ده. چارواکي وایي د کال 2014 د امریکا د انتخاباتو په مقابله کې د میډ-ټرم یا منځنۍ مودې په انتخاباتو کې تر اوسه د انټرنیټ د لارې غلا، د خپلې ګټې اشتهاراتو ته دروغو خبرونه، د رای نظام باندې حملې، د رای ورکوونکو معلوماتو د پټولو او په دوی اثر پرې باسلو غوندې عمل نه دی لیدل شوی.
په واشنگټن کې د عرب امریکن انسټیټیوټ لخوا د نفرت په بنیاد جرمونو تازه ریپورت وایي د استخباراتي ادارې FBI د ریپورتونو برعکس په کال 2015 او کال 2014 کې په امریکا کې میشت عرب ملکونو سره تعلق لرونکو خلکو خلاف د نفرت یو په دوه زیاتې پیښې رامنځته شوي. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو ټینګار کړی چې جوهري وسله د لاس ورکولو لپاره د نړیواله ټولنه په شمالي کوریا فشار سیوا کی. نیویارک کې د جمعې په ورځ پمپیو د ملګرو ملتونو په یو شمېر غونډو کې د ګډون وروسته ویلي دي چې د دې مرام ترلاسه کولو لپاره ضروري ده چې په بندیزونو عمل وکړل شي. دوی زیاته کړه که بندیزونو باندې عمل نه کیږي نو بیا د شمالي کوریا لخوا په کامیابۍ سره د جوهري وسلو عمل نشي ترلاسه کېدلی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي. پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي. د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي. د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگټن، اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو رانه او بې پلوه بحثونه په پروګرام واشنگټن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ. د پاکستان د اسلام آباد د های کورټ جج شوکت صدیقی نن په یو غونډه کې د وینا په وخت ویلي دي په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي او د هیواد استخباراتي ادارې ISI د خپل خوخه فیصله د تاوروي او هغه باندې بیا عمل کول ضروري وي. دا مثال هغه د پاکستان د پخوانی لړکړشي وزیر اعظم نواز شریف د نوم اغستو سره ورکړو. ویل چې نواز شریف د ججانو په خوخه نه د ادارو په خوخه لړکړی شوی دی. په دې موضوع باندې باز کو ما سره وتلې قانوندان هغه قاضي انور سے ملګری شوی دی. قاضي انور سے پروګرام کې د سلیمو شی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګران اردوونکو، شوکت عزیز صدیقی صاحب نن د خپل تقریر په وخت په اسلام آباد کې داسې ویلي دي. مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں. ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا. شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کریں. اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم کو بنا دیں. قدرمن اردوونکو، په دې پروګرام کې بعد د قاضي انور صاحب نه علاوه یو شمېر نور قانوندانان هم ما سره ملګري کیږي. د دې پروګرام کوربه زه رحمان بونری او پروډوسر وکیل خان او اشفاق مومن تاسو ته ستړي مشي وایو. را سره اوسئ. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. دا پروګرام مون کوشش کوو چې تاسو په فیسبوک باندې هم اورئ. که فیسبوک باندې ممکن شو موږ به دا پروګرام تاسو ته په فیسبوک باندې هم لږ شبکې د دې لینک درکو. د پروګرام ته تاسو ټلیفون کولای شئ 001 202 205 0 او 0 قاضي انور صاحب، اول خو د شوکت عزیز صدیقی صاحب نه بیان چې دی دا واقعي د یو عدالت جج د مافیو ضمیر غو بیان کړی دی، رښتیا ویلي دي؟ خبر دا خبره شوکت عزیز صدیقی صاحب نن اخکارا کړه. دا خو ډېر وخت محسوس کېدل، بلکې دا کتیر کال نه کوم واقعیات د ملک کې کېږي هغه نه پته لګېدله چې څوک دی چې هغه فیصلې کوي او هغه فیصلې عدلیه چې دی هغې باندې بیا هغې څنګه وکړي دا ډیوټي د دې ده. او ډېرې داسې خبرې وشوې چې هغې نه پته دا لګېدله، بلکې تاسو ته به یاد وي چې کوم وخت د نواز شریف باندې دا GIT جوړېده نو هغې کې دوه نومونه چې دي هغه واټس اپ باندې سپریم کورټ رجسټرار ته چې دی هغه د آرمي نه راغلی چې دا دوه برګیډیران پکې شامل کړي. او هغه وخت د سپریم کورټ رجسټرار په خپله وایي چې دا ما ته واټس اپ باندې راغلی دي او هغه شامل شو. نو هغه سره دا سوال هغه وخت هم پورته شو چې دا واټس اپ باندې که GIT جوړېږي نه هغه GIT به آزاده وي که نه به وي.
بیا کوم طریقې سره نواز شریف خو کبد زما هغه کار نشته او دا د انصاف تقاضا دا چې چا سره انصاف وشي او هغه انصاف ته ښکارم شي نو کوم طریقې سره داغه ټرایو شو بیا کوم طریقې سره دا اوسانه دا بیا چې د فیصله راغله او هغه فیصله چې کوم وخت هغه نو هغه دا غوښتل چې هغه د موجود وي او داغه د چې د متعلق فیصله دغه وخت شي چې هغه دی عام طور باندې دا صدا خبره نه و چې هغه د نه منلو هغه منلو کې دې شو خو نه شو او هغه ته سزا وشول ته سزا شو هغه ته نه راغی بیا هغه چې کوم سجو کوشش وشو چې دغه توهین شي دغه بیزتی شي دا زه پوه نه ما چې دا د چا د تسکین لپاره کېږي په دې څو خوشاليږي د چا لپاره کوي آیا فوج کې څه جنرالان دي چې دا غي د تسکین په دې کېږي دیو چې دا ایګو د چا ایګو د ماته پته نشته نو قاضي انور صاحب تاسو تجربه او تاسو پوها او تاسو چې څومره کار کړی دی په دې رڼا کې دا سوال د نکومه دی په موجودګۍ کې تاسو چې کوم تفسیر وکړه آیا دا ویل کې دی چې د پاکستان عدالتونه د ازادۍ د عدالتي واک او د خپل اختیار لاندې فیصله کولو نه محروم دي یقینا خبر دا زما یو خوب او ځواني کې مو چې عدالتونه د آزاد شي بیا د افتخار چودھری مومنت په وخت کې چې پاکستان بار کونسل وایي هغه ماضي دم مونږه تاسو به یاد وي چې دا مشرف په ټایم کې مونږه کوم مومنت هغه یوازې افتخار چودھری د باندې نو بلکې مونږه به وي چې عدالت د آزادۍ لپاره جنگ دی او هغه ججان خو بال شو هغه اصلي کوم مقصد چې عدالت آزاد شي غالبا هغه پاتې شو او نه شو او اوس په بیا هغه چې فیصله کوم طریقې سره باز کیږي هغه فیصله نوم دا ځایږي چې هغه عدالت آزاد نه ده بلکې عدالت څه فیصله مخصوص کسانو لپاره مخصوص طریقې سره کوي نو دا یو معاشري کې انصاف لپاره ضروری دی چې د عدالتي نظام چې د آزاد وي هر قسم د اثر نه د آزاد وي قاضي انور صاحب د باندې ته مداخلت نه وي قاضي انور صاحب داسې عدالتونه چې هغه آزاد نه دي هغه فیصله کوي او دغه فیصلو په بنیاد باندې با په 15 جولای چې کوم انتخابونه کیږي دا غي نتیجې هم اخستل کیږي نو آیا د یوازې عدالتي او د یو ججانو شخصیت ته فیصلو ته نقصان رسوي کنه دا په ملک کې او خاصه توګه باندې جمهوریت ته هم نقصان رسوي کدا قسم فیصلې وي جمهوریت ته نقصان رسیدل هم دی رسوم اوجه دا سوال شام کیږي چې دا انتخابات دي دا انتخاب دی کدام یو سلیکشن دی دا او اخر خبره څرګنده کیږي دا بلکې سم شرام سیاسي لیډران چې دي دا ګورمنټ د هغې په تقریر کې هم بعض وایي چې دا الیکشن خواږه وي چې ما ته ازادۍ سره د خپل ضمیر مطابق د ووټ حق استعمال اجازت وي او زما د ازادي دی وي زه د ځان را حکمران خوښ کړم او دلته داسې ښکاري چې هغه ماحول را نه دی پیدا شوی او دا هغه ماحول پیدا کولو کوشش هم نه دی شوی او اوس قصدن د جبر او یو جبر دی او یو د یو ده داسې حالات پیدا کېدي شي پیدا کړي شوي دي چې هغه کې څه پارټۍ چې دي هغې ته ډېر کھلا ازادي ده چې هغې د خپل کمپین څنګه غواړي کوي شي بعضو باندې څه پابندۍ دي دغسې د بعضو کیسونه فورن فیصله کېږي د بعضو متعلق ویل کېږي چې دا الیکشن نه پس به کېږي نو هغه څه دا هر ځین کې دا شک پیدا کیږي چې دا مخصوص کسانو سره انصاف هم په یو طریقه دی نو سره بل طریقې باندې دی او انتخاباتو کې اوسې ورځې پاتې دي هغه شکوک کمېدو په ځای شکوک زیاتېږي او لکه الیکشن کمیشن پاکستان ته ډېر خبر باندې خاموش دی او ډېر خبر باندې هغه کاروایی کولو کې یا چې کوم دغه آئینی ډیوټي دا قانوني ډیوټي دا چې د ملک کې څه غلطه ده انډیپندنت فیر ټرانسپیرنٹ الیکشن
هغه ماته نه ښکاري. قاضي انور صاحب دوه اوریدونکي راغلي دي، هغه هم څه پوښتنه کول غواړي، بیا به زه تاسو ته رخصت هم درکوم. تاسو ډېر نوزګار یې نن. عبدالرؤف معیار صاحب ټلیفون کړی دی زما یو میټینګ دی بیا بس 2 منټه زیات 2 منټه اخلم، زیات نه زیات. عبدالرؤف معیار صاحب مختصر تاسو کوي، قاضي صاحب بیا رخصتيږي. معیار صاحب دا قاضي صاحب ته سلام کوم. قاضي صاحب نه دا تاسو کوم انور صاحب نه چې د اوسه پورې غو سیاستدان دا خبره ظاهره کړه لکه څنګه د صدیقي صاحب نن ظاهره کړه تاسو په وساتت باندې. آیا د دنه په مطلب دا دی چې دې بیان نه نواز شریف ته څه پیدا حاصل شي یا وته حاصل نشي او په دې باندې د ججانو په سپریم کورټ په ججانو سره پریوزي کنه مختصر سوال جواب راځي. مهرباني علي مرجان صاحب د ټاک دا علي مرجان صاحب یو قاضي صاحب یو بل اوردونکو دی، هغه اقلم بیا به جواب وایي. علي مرجان صاحب السلام علیکم. علي مرجان صاحب وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. علي مرجان صاحب تاسو کا ونور صاحب سلام عليكم. قاضي صاحب دې سلام عليكم. مهرباني تاسو کا جی. دا خبره مې ده جی چوره په کراچۍ چې هغه ته راور کړه ضمانت ورکړه چې مړ کړه و نواز شریف کله چې استثار کړی چې مجرم ورته لا غیر ورته لا نو چې څه دغه پټاګه خبره ښکارا کړه چې دا مستپښتنو ته بیا غضب نشي جوړ. څو غضب نشي جوړ؟ پښتنو ته چې بیا غضب نشي جوړ چې پښتنو بیا څه تفاهم نشي سره. مهرباني قاضي صاحب د سیاستدانانو دا خبره خاورې نه کوله معیار صاحب وي او د دې بیان نه به نواز شریف ته څه ګټه ورسي او بل چې ججانو به اثر وي هغه ته غو فایده نه رسي او هغه به دې اوس گنجائش نه پاتې دی. دوه خبرې وي پکار دا چې داغه اپیل کم از کم سماعت ته منظور ده نو داغه ضمانت بشوي دا سزا به معطل شوی هغه نه شو بلکې هغه دا وی چې د الیکشن نه پاتې جولای په اخري هفته کې اعلان کې جولای اخري هفته چې د سبا نمبر نه شروع کیږي خو هغه چې نه دا چې الیکشن نه پاس باندې د اپیل سماعت نه ته فایده الیکشن کې نه شي او دا سزا بدایو ما غفزه کتل دا کې ډیر ابهام دی. ډیر عجیب خبر نن زما یو شاګرد ماته دی د پلوې اوس دا مې ډیر پوه شاګرد مې دی یونیورسيټي ټاپ کړی دا هغه چې دا بشیر چې چا دا کېد کړی دی هغه د ساختونو جدا دي. نو ما ته یو خو چې دا وګورئ تاسو ما واتس اپ باندې ولیکم تاسو وګورئ ما وکړه نو هغه ډیر خبرې دي خو دې ته فدرل چې البته دا ده چې یو موضوع کلاو شو او زه دې باندې خوشاله یم. ما اوس خپل سملګرو ماته ټلیفون کو چې دې باندې مونږه بار سچویشن کې داغونه کو خبرونه کو ما بالکل کو ما غیته چې ریزرویشن موکه دی باندې موږ باسلو کو او دا پکار دی چې دی باندې کولو باسو شي موږ د موکو نور وکیلانو ته کوم ډلې دی هغه د موکي او سماجیک چې کوم تنظیمونو دی هغه د موکي دا یو د کوم مستقبل خبره ده دی باندې کولو ډیبیټ پکار دی چې د ملک د چا حکومت ته څوک حکومت کوي عوام به کوي کنه بوټانو والا به کوي. ډیره مهرباني محترم قاضي انور صاحب تاسو موږ ته وخت راکړی وو. ډیره مهرباني خدمتونو اردوونکو دا وتلې قانوندان هغه قاضي انور صاحب سلام تاسو موږ خبرې واورېدې موږ بزو یو دمې ته او دمه چې د زمين رستو بمنګا په دې موضوع باندې د هغلی نور علم خان صاحب سره خبرې کوو. نور علم خان صاحب وتلې قانوندان دی او یو پوسټ سکالر دی او په دې موضوع باندې به داغو سره موږ خبرې کوو. را سره اوسې زه د مخ لمبر ته راشم نور علم خان صاحب سره ملګری شي. د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. Twitter @voadiva.
بیرته سړي مشه قدرمنو اردوونکو دا پروګرام د واشنگټن ډي سي تاسو نه خپل غوړې من کوشش کوو چې دا پروګرام په فیسبوک هم راشي خو نن څه تکنیکی ستونزې لرو په فیسبوک نشي اوریدل البته په ریډیو دا پروګرام تاسو اوریدل شي زموږ ویب سټ باندې هم اوریدل شي www.diva.news.com او د فیسبوک نه علاوه او د ویب سټ نه علاوه تاسو دا پروګرام په ټیون ان اپلیکیشن باندې هم اوریدل شي په خپل موبایل فون باندې. موږ نن په پروګرام کې موجود په پاکستان کې آیا عدالتونه آزاد دي کنه دي آزاد ځکه نن د پاکستان یو جج هغلی شوکت عزیز صدیقی ویلي دي چې هغه چې کومې فیصلې کړې دي پروستیو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای په خوخه باندې کړې دي او هغه په فیصلو باندې به دغه اثرات وو. په دې موضوع موږ سوشي مخکې د وتلی قانوندان قاضي انور صاحب سره بحث کوو. اوس هم مرګره شوی دی نور علم خان صاحب پروګرام کې د سړي مشوي ډېر مننه چې په دومره اهم ایشو باندې چې تاسو چې موږ ته موقع راکوي چې موږ خپل خلکو سره اغي ته خپل आवाज ورسو. ډیره مهرباني تاسو هم نور علم خان صاحب د پاکستان په 15 تاریخ باندې انتخابونه کیدونکو د جولای په 15 تاریخ باندې او په پاکستان کې دا فکر کیږي چې دا انتخابونه د جمهوریت لپاره ډیر اهمیت لري خو په داسې حالاتو کې چې شوکت عزیز صدیقی صاحب وایي چې ځینې ګوندونو مشران چې دي هغه د پاکستان استخباراتي ادارې په خوخه باندې د خلکو په نظر کې مجرمان خودل شوي دي یا ټګماران او دوکه‌باز خودل شوي دي. نو آیا دا انتخابونه په دې حالاتو کې چې کوم کېدونکو انتخابونه دا به د جمهوریت او صفا سوتره انتخابونه وګڼل شي دا فیصله چې کوم کې په دې پرانا کې دا د چې 1947 نه چې دی په دې ملک کې چې دی اقتدار چې دی عوام ته نه ورکړی شوی همیشه چې دی د عوام چې دی چې کوم د حق ته د ووټ حق ته چې کوم امانت ته هغه همیشه چې دی غلا کړی شوی دی یعنی پټ کړی شوی دی او د هغه په هغه باندې ډاکا چولې شوی دی. په دې وخت کې چې دی چې څومره ادارې دي دا زموږ د سیاسي چې کوم مشران دي د هغه ناکامي ده چې مونږ دې وخت کې چې دا کم حالات را روان دي چې په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې مختلف چې کله وګوره د ذوالفقار علی بټو کیسو شو هغه نه پس یو جج سیبرالو هغه ویل چې په خاص حالاتو کې مونږ هغه فیصله کړې و. نن چې دی یو سړی یو جج صاحب دی چې هغه په خپل باندې هم چې دی متنازع شوی دی په مختلف هغه باندې هغه رالو هغه یو اوټو موچت کړی دی هغه باوجود چې دی هغه خبرې چې دی مونږ اپریشیټ کوو چې کومه به مونږ ته د هغه نه بوی راتلو هغه نن هغه په خپل باندې ویلې او هغه خبره چې دی عوام ته راوستله. په دې وخت کې چې دی چې وګورم ټولو کې غټه غلطي چې دی زمونږ د سیاستدانانو دا هغه همیشه چې دی دا کوشش کړي دي چې کم هغه ادارې دي جمهوریت ادارې دي نه جمهوریت کلچر چې په خپل ملک کې چې مضبوط کو نه هغه ادارې مضبوط کړي دي چې د جمهوریت او هغه د توی چې کم سړی په حکومت کې راشي یا کم ته د حکومت دعوت ورکړي شي نو هغه سړی وایي چې دا چې د تبدیلین دا چې د جمهوریت هم دی او د کله چې د اختیار میلاو شي نو وایي چې دا چې د مینار پاکستان دی او چې کله دنه واخیستل شي نو دا وایي چې دستور پاکستان دی او هغه اسټابلیشمنت چې د دومره مضبوط شو د دې چې د ناکامۍ د وجنه ولې چې په دې ملک کې چې شریف خاندان او مختلف خاندانونو چې د حکومت کو هغه خپل وخت تیر کو تر اوسه پورې پارلیمنت چې د هغه مضبوط نو کو دلته کې پولیټیکل پارټیان جوړ نه شوي دلته کې چې د شخصیتونو خرازي کو پولیټیکل پارټي نه جوړيږي اوس کې چرته ته هر یو پولیټیکل پارټي وګوره نو چې دا هغه مشر کم دی هغه خپل شخصیت یو جوړ کړی دی او هغه ورثتي شخصیتونه جوړ کړی دي نو چې اته نه اخوا کې الته پارټي ختمه شي دا د دې کمزوري ده او دې چې دې ته دا باور ور کړی دی چې تاسو چې دې اقتدار کې راتللو د پاره چې د ووټ غریسته دي تاسو چې دې چې زموږ سره چې د اسټابلیشمنت وي چې زموږ په اشارو باندې چلے گئی نو موږ به تاسو حالات یو ځکه هغه دا یقین لري چې
چې د عوام په ووټ باندې زه راتلی شم یا زه یو لیډر جوړېدی شم یا زه یو پارټي کولی شم. اوس په دې وخت کې وګوره، په دې مخکې هغه کې وګوره پخواني وزیر اعظم ته یا د نور حالات وګوره، نو دې کې چې د پارلیمنت چې د کم مسلې چې په پارلیمنت کې حل کول پکارو ادي چې د ناکام شو په پارلیمنت کې اونکړي هغه مسلې سړکونو ته رااله، هغه د پاناما په شکل کې چې زمونږ چې د اعلی عدلیه چې هغه ته رااله په دې سره چې د عدلیه چې ډیره کمزور کړی شو، ولې چې عدلیه دې د پاره نه ده، عدالت عظما دې د پاره نه ده چې زمونږ د سیاسي خلکو چې د مسلې کې پاره کې چې د خوخي او د ناخوخي فیصله بکیږي. موږ سره اردن کې مرغلي نور علم صاحب او زبدا تاسو هم در نه کوم چې آیا دا قسم ججان چې هغه زړه کول شي یا دومره توان لري چې هغه د دې د استخباراتي ادارو باندې تور هم لګي او د هغو پاکلا د انکشاف هم کوي چې هغه دغه حکم ته او دغه امر قبلولو تیار نه، هغه دغه په مستقبل کې به دغه جون څنګه به دې بم باس کو او یا دا سیمخ کم کله شي کنه. خو موږ سره اردن کې راغلي دي داوود صاحب د کورمن او اسماعیل خان صاحب د کورمن دي. داوود صاحب بخیر. داوود صاحب بخیر. ها داوود صاحب ټلیفون لیکه کې فرق دی. اسماعیل خان صاحب بخیر. ها صدرجی اوس راځي داوود وایا. او تاسو ملمت د سوال زګدم چې از مثال په تور د کوم صدیقی صاحب چې کوم بیان من په ټوله دنیا ته شیا کړو وې خو زباسي خبر دا کوم چې زمونږ د ادارو مقصد به څه وي، دا به کرب سره عدالت نه خي یا به عدالت دغه ادارې به بس صرف د عدالت خبره پرېږدي پوه شي چې دا به صرف د عدالتونه پوه شي هغه ته به حق نه کچېره ادارې یو غلط راپورټ ورکو غلط خبره ورکړه نو په کار دی چې هغه ادارې کې هغه کو کسانو ته پوښتنه وکړي او کچېره داود صاحب او سوال دا نه دی چې غلط ریپورت ورکړه خه ریپورت ورکړه د آی اس آی یا د فوز کار دا دی چې هغه معلومات راغونډي پټ او د هیواد دنن او د هیواد د بهر چې کوم مشکلات وی چیلنجز وی خطر وی دغه مقابله کوي. عدالت باید آزاد وي او په خپل فیصلو کې هغه د چا امر یا حکم ونه مني. خبردار ډېر مهرباني. اسماعیل خان صاحب ټلیفون کړی د کورمن. اسماعیل خان صاحب بخیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زميري صاحب دا خبره بور کیږي کنه چې کله نواز شریف 2013 الیکشن وګټلو هیڅ ونه ویل چې دا فوجي استخباراتي ضرور واستو هیڅ دا خبره ونه کړله. خو نن چې نواز شریف ډیر غل دی یا مثلا هر ولا وخت غل دی اوس هر سړی دی چې دا اسټابلیشمنت دا وکړو دا وکړو او دویمه خبره دا چې کوم جنگیر ترين نه اهل شو هغه خو هیڅ اکشن په ونه خصوص دا ویل نه اهل شو دا ویل چې وکړو دا څوک نن نواز شریف څه دی لاندې راغلی دی دغه جهانگیر هم جیل کې دی جهانگیر جهانگیر ترين اسماعیل صاحب جهانگیر ترين عمران خان ولا کوم کاست نه جیل ته تللی دی غم ما ته نشته پته تاسو ته معلومات نه اهل خو شو کنه نه اهل شو او ها نه دی جیل ته پکې تللی دی او دا شوکت عزیز صاحب داسې وی چې دا ورته ایسای ویلو چې داسې فیصله وکړي دا جج چې کوم دی دا خو دی ګوره نواز شریف باندې بهرني کوم او شرکت ملي کوم دی هغه ولا هغه دی دا خو په پاکستان سره د پاکستان دا جج چې وی اسماعیل صاحب د پاکستان دا جج شوکت عزیز صاحب چې وی د داسې ویلي دی که تاسو اوریدلې وی چې نواز شریف یا قاضي انور صاحب د دې مخکې ویل یا وسنور علم خان صاحب ویل د دې خلاصه دا ده چې دا فیصله انصاف باندې نه شوی بلکې دا جبرن شوی د داسې وی او عدالتونه په کار چې آزاد وي داسې وی زه دا خبره کوم دوی دا خبره د میاشتې مخکې ویل کوله یا میاشتې مخکې اوس ډیره مهرباني. اسماعیل خان صاحب چې دا خبره تاسو درې میاشتې مخکې ویل نه کوله نور علم خان صاحب چې نه کوي دا د چمونږ چې د همیشه اوس تاسو ته مخکې نه ویلې چې زمونږ چې د چې کوم پولیټیکل لیډران دي د اغي چې د ناکامي ده چې تر اوسه پورې چې د نه اغي اداري مضبوطی کړي نه جوډیشري مضبوطه کړه زمونږ په ملک کې یو ادارې نه علاوه نور ټول ادارې چې د برنامه پاتې شوې د وجه بنیادی وجه دا ده چې زمونږ پولیټیکل سیستم چې دی همیشه اغي دا ویلي دي چې سو پورې اغي سره اسټابلیشمنت نه دی ملاو شوی هغه وخت پورې چې دی په اقتدار کې د راغله او د چې کله د اقتدار نه بهر وي نو دا وایي چې جمهوریت نه دی
او دا ډیکټیټرشپ کې ماته د موقع راکړي شي او که چرته دا شی ریخ کړی کېږي نو څوک هم په پرفارمنس باندې او د عوام په ووټ ته طاقت نه ملاويږي بلکې هغه سړی به کامیابی چې کم چې د اسټابلیشمنت په ایما باندې راکړي. اوس په دې وخت کې وګوره چې دا کم د پاناما ایروشوا دا زموږ د پارلیمنت خبره وا په پارلیمنت کې چې د دومره مضبوط پکارو چې دا مسلې الته حل شي بیا چې دې سره چې زموږ د ملک غټه د جوډیشري اداره چې دا هغه چې متنازع شو. درېمه خبره پکې دارانه چې کوم الکترونیک او پرنٹ میډیا چې دا یا چې کوم سوشل میډیا دا آی دومره چې هغه میس یوز کړه چې دې ټیم کې چې دې خلک چې د کرپشن نه نفرت کوي. دا پته نشته چې چا کرپشن کړی دی صرف چې دې چې پچا پته आवाज ولګي چې دا کرپټ دی دا نه ګوري چې آیا هغه کرپشن کړی دی کنه. اوس دا چې دا د الیکشن مخکې چې دی یو دانلی کنسیډر کیږي پری پول دانلی چې ته یو سړی ته چې هغه په الیکشن کې حصہ لري هغه تصفیه کو امین وي او بل سړی چې په پاناما لیګ چې د دې ملک نه بهر چرته یې او په دې ټیم کې چې په پاناما کې چې څومره خلکو اته ټول پرې خو او یو سړی ته چې دا غل دی او بیا په سوشل میډیا په اړه کې دا چې کمپین چلول شو چې د کرپشن د چې کوم نفرت کې نو آی چې د دې خلاف خنور علم خان صاحب اسماعیل خان صاحب چې کوم خبره کولم داغه د مطلب دا چې را کچري جان داسې فیصله کوي چې هغه کې په خوا انصاف نه وشوي خو وس انصاف کیږي او په خوا طاقتور خلک چې هغه به د عدالتونو نه او هغه به د ججانو نه ځان بری کوو وس عدالتونو دونه مضبوط شوي دي ادارې دونه مضبوط شوي چې د هیواد په خواني وزیر اعظم چې دی هغه سزا کول کېدی شي او انصاف کېدی شي. نو دا په دې باندې کې نشي کېدل کېدی چې عدالت چې دا 18 امندمنت چې کله رالو اختیار چې دی جوډیشري تور کو مخکې بچ دی 52 بي بوا نو صدر په خپل باندې پارلیمنت او اسمبلی ماتولې شو په 18 او 19 امندمنت کې دا اختیار ورکو او سي جوډیشري مضبوطه کړه. جوډیشري په چا باندې چې کله هم هغه درې اسټابلیشمنت او درې هغه هم د هغه فیصله کړې دي چې کوم حد پورې چې دی هغه د مونږ وی چې الیکشن دی وشي د دې چې کوم هغه دی هغه سړی دی راشي مونږ وی چې ټول پلیرانو ته چې کلاو هغه ورکول پکار دي چې چیرته داوی چې طاقتور خلک چې راټینګ کړ نو راو انوار چې په هغه باندې الزام دی چې هغه 1500 قتلونه کړی دي دا چې دی هغه سړی چې دی هغه په دې پاکستان کې او دا ټول ایجنسیانه وی هر قسمه هغه چانه شو پیدا کول. دراو انوار وکیل به موږ سره 16 لحظو کې ملګری کیږي د نقیب الله مسجد دا صرف یو درته کوم چې هغه چې دی هغه د پر هاوس ارست او دلته کې چې دی یو په خوانه وزیر اعظم چې دی او دا هغه لور چې دا هغه چې دی هغه په بي کلاس کې پاتې کیږي. نو آیا کچر طاقتور سړی چې دی راټینګولو نو بیا خو چې هغه تم هاوس ارست نو پکار هغه تم پکار دي چې 1500 قتلونه کړی دي هغه تم جیل ته تلل پکارو دلته کې خو بیا د جوډیشري ختم شو کنه ولې چې هغه ته بي بي ایم ملاو شو هغه ته دا تحفظ ملاو شو چې دا مخالف چې اونولي خجی دا سیده چې په دې باندې باس کو نور علم صاحب موږ سره نه اردن کې راغلي هغه ته مقور کوم او سولو زو کې موږ سره د نقیب الله مسجد د پلار وکیل هم ملګری کیږي پیر رحمان مسعود صاحب دا غو سره هم خبرې کوي چې روانوار نن ضمانت باندې خوشی کړي کیږي دا غو په خبرګون سره او تاسو برا سره خو زه اردن کو تلګه مقور کوم یو اردن کې د ملتان نه دی او دا غنوم د شبرګل ممن سے په خیر علي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني شبرګل صاحب واما ها زه د نواز شریف خو یا ګناه کړی یا نه کړی خو د شعبت مشاکامت او یا تنخواه خسته یا نه د عمران خان هم ناله والی شي دا کیس کمزور دی کنه چې کله دا کیس دا شو د دې لوري څه ګناه وا او بل چې دا کور مې ځکه کوم ټلیفون کوي جانګیرترین ول نه هلاک جانګیرترین خو د دې چې کولو لپاره نه هلاک چې هغه د زور دې ته وګورو چې د الیکشن دوباره غټلې شي په کومه حلقه باندې کمی شي غټلې تاسو د دې نه هلاک تاسو تاسو کول غواړئ شبرګل صاحب ها تاسو کول غواړئ
او تاسو دا کول غواړو چې ورته تاسو دا چې دا خبرې خو په دې نواز شریف په سیاست روانې دي هغه نن ویل چې عدلیه لکه ورشپ باندې ولراله دا خبرې نن خو بچي پیژني چې دا څوک ولادي چې دا په زور د عمران خان زور د څوک ولادي تاسو خو نه دي ټول پارټو ته ورور رد باندې وایي پرونه مولانا فضل الرحمن په دې خبرې وکړه اخو اعظم دی مولانا دی دغه چې کله خزانه خالی پاتې دي چې پاکستان حکومت ختمي یو فضل الرحمن پاتې دي نو څه شي ته دي ته هم پاتې دي هم دی حکومت کې مهرباني شبرګل صاحب فضل الرحمن پاتې دي مهرباني شبرګل صاحب عمر خان صاحب دی خان عمر خان صاحب بخیر وعلیکم السلام پوښتنه مې دا کوله چې زموږ د ملک قانون کې آیا یو وزیر اعظم د فوج میجر یا کرنل د خپل نوکرۍ نه ایستای شي یا ترانسفر کولای شي د اختیارات شته او کنه که چېرته وی ورده نو ټیک ده او کنه وی ورده نو پارلمان کې دا قانون سازي ولې نه کیږي چې یو عام نوکر پېش سړی خپل فخر باندې نوکری ته راغلی یو سړی په کروڑونو خلکو راوستي چې ته زموږ مشري نو آیا دې کې دا څه نشي کېدای چې پارلمان کې قانون سازي وشي د دې لپاره چې یو میجر یا کرنل یا یو بریګیډیر کا غلط کار وکړي هغه کوړه نیک باندې غوړلږي چې کور بلاړ شي نو آیا زموږ په ملک کې باسو د خوشحالي یا امکان ورشي دا چې کمزور دا وایي چې زورور خلک دي آیا دا به کمزوري نشي مهرباني جی دا جواب ورکم او جواب ورکړئ جی ورکړئ پہلا خود دا پولیس کومه چې زمونږ چې دا فوج کومه اداره دا یا آیسای کومه اداره دا د دې بنیادی اراده ده چې د ملک تحفظ د پردا کارو کې خدا چې د ریاستي اداره نه دا د حکومت لاندې اداره ده او یو منتخب پارلیمنت چې کوم وزیر اعظم وي هغه چې د دې چیف اف آرمی سټاف افاکورم شي او په خوانه ک تاسو کتلی وي هغه چې دا یو ډرامه جوړ شوی و چې د چې په خوانه چیف اف آرمی سټاف چې ختم کو مونږ چې دا کله د اسټابلیشمنت خبره کو دا یو مرګري وي چې مخکې دا ولې نه کوله مونږ مخکې ویلو او اوس هم چې نواز شریف ته وایي چې یاره د چې ادارې مضبوطی نه کړي او د سره نور سیاستدانان مرګري نشي چې د ادارې مضبوطی شي که وګوري په دبانې تور دا لګېدل چې د سپریم کورټ حمله کړې و او بیا چې د سره مرګرتیا جوړه شو نو عمدہ نواز شریف ته چې عمر قید سزا ملاو شوی و او عمر قید سزا نه باوجود چې دا بارې لګلې چې کله د سره مرګرتیا جوړه شو هغه د عدالت عظما چې دا څنګه انکار وکړو چې د هغه عمر قید اپیل چې د 1500 کالو پس هغه کې کنډونیشن مو ته کنډونیشن چې د اجازه ورکړي چې د اپیل کول شي عام سړي د لپاره یو رقم چې نو کوي چې د یو اپیل ولې لچوي دي او د لپاره 15 کاله بیا چې په کم سپریم کورټ په عمله باندې چې او باسلو اومغه سپریم کورټ هیرو دې جوړ کو چې د سپریم کورټ حفاظت د لپاره چې د ریلی راوباسله او د چیف جسټس بهاله لپاره د راوته نو چې کله بیا غواړي او بیا اسټابلیشمنت ور سره ملاو شي نو کوم سړی چې عمر کې چې او کوم باندې دا الزام چې د سپریم کورټ باندې حمله کړو چې په کوم باندې دا الزام چې د بدیته باندې چې په افغانستان بدل کړو او هغه سړی چې د وزیر اعظم کو عادي قانون باوجود چې ویل چې دریم ځل به چې وزیر اعظم نه راځي هغه مو ته بدل کو یا راوته نور علم صاحب دې وخت موږ نور علم صاحب یو د باندې چې زه پوه نشم هغه دا چې د عمر خان صاحب تاسو دا چې را داسې قانون شته چې کرنل یا میجر یا بریګیډیر وزیر اعظم د کرسۍ نه لړکول شي نه سسپند کول شي یا ډسمس کول شي بالکل وزیر اعظم سره چې پارلیمنت سپریم دی دا آئین مطابق دا د حکومت لاندې اداره ده دا به د هغه انډر کار کوي او اني ټایم کې چې او باسلې شي او باسلې دي دا دې سره اختیار ته بل تاسو دا وکړو چې د مریم نواز چې د هغه ضمانت کې دي شي یا هغه په کوم الزام کې تللی دا چې د مریم نواز صدر او دا نواز شریف ما سیوای د دینا چې د دې سره چې یو خاص طاقتونه دي چې د هغه سره خلګان راغلي دي او دې چې د الیکشن نه بهر ساتل واړي د دې نه علاوه نه په د
باندې کرپشن ثابت شوی دی نه چې د پاکستان ته د هغه کیس د پاناما څخه فائدہ تا نه د پیسې چې دی هغه د قوم ترادي نه د ملک خزانه ترادي دا چې دی یو شم نرادي صرف په دې وخت کې چې دی یو طرف ته ساتلې په صوبه کې چې دی یو خاص پارټي باندې چې د دهشتګردي عملي کېږي هغه هم د الیکشن نه بهر ساتي او په قومي لیول باندې چې دی دا پارټي چې د میدان نه اخوا کړه موږ وایو چې دا څه نه کوي کولاو اجازه ته هر چا ته ورکړي چې دین چې د چا سره چې کپټریاټک وي یعنی محب وطن خلق وي او چا سره مرګرتیا کول غواړي چې دا محب وطن دی ټیک ته دې کوي هغه باندې زموږ سره غریبتا خدا چې نه کوي چې هغه سره ادارې تباشي او دې چې د یو خپل طریقې لپاره چې د بل پلیئر چې لاس کې وتړي او ټرین نه پداسه کې نور علم صاحب کچري داسه پداسه کې تاسو چې سوویل یا اساس نو مخکې قاضي انور صاحب هم داسه وویل نو کداري نتیجې د انتخاباتو راشي او عمران خان صاحب د انتخابونو ګټلې وی یا آفتاب شرفاو صاحب ګټلې وی مثال په توګه یا بل چا ګټلې وی او نواز شریف او د هغه غون برکړل شي وی نو دا په هیواد کې د نسلی تقسیم سره نور هم اړې غړې پیدا کی کم چې د پاکستان لپاره پاینده کې مشکلات جوړ کی تاسو دا هم فکر کوئ زه غواړم تاسو په دې باسو کې مسره او نور علم صاحب دا الیکشن به صرف یو نمایش ثابتېږي ولې چې نمایش دا دی چې اعلان به چې په هغه نمایش کې کیږي او په دې ورځ باندې به د عوام نه چې حق حکمرانی چې دی دا به هغه باندې به ډاکا اچول کیږي او چاته به ورکړي کیږي زمونږ مین اقداري چې د دې الیکشن مخکې هم چې داندلی وشو داندلی په کوم شکل کې وشو چې صادق او امین یو سړی ته ویل شو دا چې دې سره اختیار نو سپریم کورټ سره اختیار نو چې آیو پولیټیکل ایشو باندې چې چاته صادق او امین وي او بل طرف ته چې په پاناما په هغه باندې چې چاپل پارټي راغله نو دا چې په ریګینګ کې راځي او د دې نتایج عموما به تاسو کتري چې الیکشن نه پس چې خلکو چې پلاني دان لیو کړو دلته کې دان لیو ټولته د الیکشن کې چې د الیکشن نه مخکې چې پته ولګیدا چې بعض پارټیانو چې هغه لاس پول تړلې دي او هغه ته موقع نور کوي چې هغه خپل یوږي د سره پولیټیکل سیستم تباہ کیږي د پولیټیکل سیستم دا کانسپټ وی چې دا به د ووټ په ذریعہ باندې د احتساب کیږي چې ووټر به وایي چې آیا دې صحیح سړی کار کړی دی پرفارمنس یې شته دی او کنيشته دی دلته کې چې هغه چې ختميږي هغه حق د عوام نه اخیستل کیږي او د خلکو بچي په دې بیا الیکشن باندې څنګه چې د ذوالفقار لیبرټو په وخت کې چې هغه شنو الیکشن کړو او خلکو بیا په انکار کولو د دې الیکشن د 25 تاریخ نه پس با ډیر چې خطرناک نتایج راځي نتیجې به سمې نه وي هغه شروع شوه دي نتیجې به سمې نه وي هغه باندې چې زمونږ چې جوډیشي او نور ادارې هم چې شامل دي دا شي نه دي کول پکار او دینه به مشکلات سی واشي ها نه د مشکلات سی واشي چې دا ورځ په ورځ کیږي دا هغه زمونږ د ناکامۍ وجوهات دي خجي زبا دوه اردن کې اخلم او دا غنور سو مونږ بیا د پر رحمان مسعود صاحب طرف ته زو پر رحمان مسعود صاحب د نقیب الله مسجد د پلار وکیل دی او د موږ سره باس کوي د راو انوار په خوشو کې دوه باندې خو نور علم خان صاحب تاسو لپاره دوه اردن کې راغلي تاسو به کول غواړي باروس خان صاحب دی د ورغزینا محتاج نبی دی د باجوړنا باروس خان صاحب تاسو بخیر علی محتاج نبی صاحب باجوړ محتاج نبی وعلیکم السلام کیا څنګه له خیریت ده خیر ده مهرباني جی او جی وایا جی اول خو زما دا شکایت ده جی ډیو ریډیو والا ما فون نه وځتای ښه بس مخکې وای جی وخت کم ده دا غینه بعد د دې صاحب نه زما دا پوښتنه ده چې د عدالت موږ د عوام جوړ کړي دي او کنا بار چا جوړ کړي دي لکه ادارو جوړ کړي دي زم ادارو باندې تور لګوم تم لګي بلم لګي چې دا خبره داسې ادارې داسې کوي یو پارټي راولي بل پارټي راولي او عدالت دا فیصله وکړه غلطه وکړه نو شریف جیل ته لاړ خو د عدالت خو ما په خیال چې موږ د عوام جوړ کړي دي
نه عوام څنګه جوړ کړی دی نه محتاج صاحب عدالت عوام څنګه جوړ کړی دی دا خو زه نه پوهېږم ته څه ویل غواړې دا خبره بنیر صاحب زه ورکول غواړم عدالت چې دی دا د آئین لاندې جوړ شوی دی زمونږ آئین چې دی دا پارلیمنت پاس کړی دی په 1973 کې دا هغه آئین لاندې چې دی باقاعده دا یو ورکړی شوی دا چې هر یو پدې کې به الیکشن کېږي د 15 کالو پس او هر سړی ته به ازادي وي چې هغه الیکشن کې حصہ والی او هر یو سړی ته به کلا او هغه ورکړي چې په هغه کې چې دی ووټر چې د خپل لیډر د پارټي چې د احتساب وکړي چې آیا د سرکار کړي عوام د لپاره کنا او کچرته دا امپریشن جوړ شي چې نه د عوام ووټ خو برینام یو د گیم حصہ ده نور طریقې کار دا چې کم سړی چې په اقتدار کې راتلون کې او مخکې نه داغه پته ولګي نو د هغه الیکشن چې دی هغه نمایش صرف پاتې شي نور چې دی اهمیت ختم شي او عدالت چې دی عوام یا هغه نه دی جوړ کړي مونږه دا نه وایو په ادارو باندې اعتراض نه کوو مونږ وایو چې زمونږ په ملک کې چې کومه غټه هغه دا مونږ خپل کار نه کوو چې هغه عدالت ادا کاغه هر یو اداره دا خپل کار مې پرې خو دی او د بل پسړی په کار کې یا د بل ادارې په کار کې لاس او دا دې ته مونږ وایو مونږ اداره دا نه وایو چې فوج یا چې دی ایجنسی باندې مونږ تور لګو مونږ وایو چې هر یو هغه ته ادارې ته پکار دي چې د آئین مطابق خپل دایره کې چې کار وکړي او د ملک او د قوم د سره د پاره سوچ وکړي زه شکریا دا کوم تاسو موږ ته وخت راکړو تاسو بل پروګرام ته وسوم روانه هغه د لپاره به هم تیاری کوئ نور علم صاحب ډیره مننه چې موږ پروګرام کې ملمانه شي وای مهرباني ډیره مننه ډیر شکریا جی دا وتل قانون هغه نور علم خان صاحب یو مختار نبی صاحب تاسو شکایت چې وو زنم پویګم چې دا شکایت ولې کو ځکه چې موږ خو دا فرق نه کو چې څوک ټلیفون موږ ته کوي لکه چې موږ ستاسو پته نه لګي چې ستاسو نمبر کم یو دی ته د کوم ګوند سره تعلق ساتي د کوم ځای نه ټلیفون کړی دی نو ټلیفون هغه وخت چتیږي کله چې موږ ته ضرورت وي او موږ اوریدونکو پورته کوو هغه وخت چې چا ټلیفون لګیدلی وي هغه اوچت کړی شي یو خبره دویم دا چې عدالت عوام نه جوړي دا انتخاباتو په ذریعہ نه منتخب کیږي عوام چې کله ووټ ورکي هغه د عوامو جوړ شوی ایسای یا فوز هم عوام نه جوړي دا د هیواد هغه پروفیشنل یا رسمي اداري وي د کم لپاره چې د ډیر اوږد تعلیم تربیت ضرورت وي د مقابله ضرورت وي دا غي نورستو هغه سره په خپل صلاحیت سکل او قابلیت باندې دغه چوکۍ ته یا پوسټ ته ځي عوام سیاسي ګوند کوي او د سیاسي ګوند د ووټ دلاره عوام څوک منتخب کوي هغه ته پارلمان وای نو عدالت عوام نه جوړ کړي مهرباني موږ سره فرنات وزیر د فرنات وزیر سے په خیر رحمان بنره سب تا ډیوا ریډیو امکران او هم سلامونه دي تاسو کو جی موږ دا تاسو چې د سیاسي خلکو یې لکه نواز شریف ته نور دا سوای چې موږ سره ججان یا پارلیمنت یا ادارې موږ سره زیاتی کوي دا ته ترقی چا ور کړی دا خو د سیاسي خلک رحمان بنره صاحب ور کړی دي اوس دوی چې وایي تاسو کوي جی تاسو کوي فرنات وزیر صاحب تاسو کول غواړي لکه موږ دا تاسو چې دا باوس داغه ادارې ته پوزیشن به څوک کموي او څوک وضعیتوي مونږه د پښتنه او ستانه زه تاسو کوم فرنات وزیر صاحب تاسو کار څه کوي اساس تاسو ژوند کې سره روزګار سیاسي ګوند سره متعلق دي که دکان مو دي څه کار کوي جی زه صحافت سره تعلق لرم 15 سال مشي چې زه صحافي بار ملکونه کې مې وخت تیر دی او 15 سال او صحافت کې کوم اخبار کې کار کوي کوم اخبار کې کار کوي ته او صاف اخبار کې بالکل کار کوم 15 سال مشي او صاف اخبار له کار کوي ها جی او بل د لو بل کوم ادارې له کار کوي کنه صرف صاف اخبار له کار کوي زه بالکل او صاف اخبار ته کار کوم او لکه داغه صدا کنه چې دا چې دین لوا نه فرنات وزیر صاحب دین لوا هم د کوم اخبار سره کار کوي ریډیو سره یا بل چا سره او صاحب نه لوا نه لکه ریډیو خو تاسو سره شوقي لیول باندې ډیوا ریډیو سره منسلک ډیر کالو نه منسلک خو نه منسلک څه مطلب دی فرنات وزیر صاحب منسلک موږ سره منسلک نه څه مطلب دی جی سر لکه موږ سره منسلک د زمونږ اوریدونکو دا څه ویل غواړي د ډیو ریډیو اوریدونکو د پنځه څخه اوریدونکو ډیره مهرباني فرنات وزیر صاحب ډیره مهرباني خپل خیال ساته تاسو شکریا چې تاسو خبريالې په ځای کچا باندې او د صاحب اخبار سره کار کوي او ډیو ریډیو ته ټلیفون کوي او د اوریدونکو په هیڅ تاسو کوي مازان پویو ځکه چې تاسو اکثره ټلیفون کوي په پروګرام کې نو تاسو د تاسو کوشش کوي زه خوشاله شوم چې تاسو خپل خبريالې او ځای کچا باندې کار کوي ما سره ملګری شوی دی پر رحمان
مسعود صاحب. رحمان مسعود صاحب وتل قانوندان دی او د نقیب الله مسجد چې څوک دراو انوار په تور د پاغه باندې چې د هغه وجلې وو او د کیس کې د وکالت هم کو راسره ملګری شوی دی. مسعود صاحب بخیر علي. نن په مطبوعاتو کې راغلي چې راوانوار زمان باندې خوشی کړی کیږي خوشی کړی شوی دی تر اوسه پورې کلا نه دی. تاسو موږ ول په دې پوه کړئ سو پورې دغه تعلق کې په 10 جولای باندې د دې میاشتې د چې کوم مین کیسو د نقیب مسعود شهید حواله سره پاکه خو ضمانت شو. نو دین علاوه چې کوم د بل د نور سره کنیکټډ کیسونو پاره کې هم ضمانت شوی دی. نو سو پورې د رهایی تعلق ته رها خو د تر اوسه پورې یو شپه هم په جیل کې نه تیر کړی. په ملیر کېنټ کراچۍ کې یو ځای د ملتان لاینز وته ویل تر د کور د بنگله دا هغه ورلا ډیکلیئر کړو ټاکلې ورلا چې دا ستا جیل شو. نو هغه خپل کور کې دی او سر نه په کور کې تر اوسه پورې خپل کور کې سره مالو د ماشومان او خزه بچیم پاتې کېدل نو قرآن کنه یوازې دی. البته دوی دا معلومات مو مونږ ته نشته چې د سره آیا فیملی وکنه وا خو فیملی خو چې د ډېر محتاج ژوند کې تر اوسه پورې نو د وجنا امکان نشته چې دلته د فیملی هم چرته فورن کې خلک یې چرته فورن کنټری کې د فیملی وسی او دی ضمانت تاسو د نقیب الله مسجد د وکیلانو ډلې برخه تاسو ریاکشن یا خبرګون ورته سوای. ظلم دې سراسر ظلم دې د انصاف قتل شو قانون قتل شو. ټیکنیکلیټیز باندې ما خو ول ویلو چې پاپولر فیصله په کار وجه جانو ته سو پورې د دهشتګردۍ عدالت ججان تعلق ته او خاص کر دغه جج د کم کورټ کې د نقیب الله شهید کیس چلیدلو. نو بهرحال زمونږ دا توقعات نه و چې په دې طریقې او په دې ګراوند باندې ضمانت ولې به ضمانت دلته ورکړی شو. کیس تاسو کمزورې وو تاسو دلایل نیمګړي وو د هغو کیس مضبوط وو دلایل سیوا وو کنه عدالت پوه سم نکړی شو یا بل څه وجه عدالت به دا فیصله کړې په دې پوه کینن. یو جج شوکت صدیقی په اسلام آباد کې ویلي دي چې هغه تبا دغه چیف جسټس تبا د پاکستان استخباراتي ادارې ویل چې دا څه وکاو دا څه مکوا. په دې کیس کې هم دا څه بشوي کنه دا آزادانه توګه باندې دا فیصله د ټیکنیکل فیصله وا. زمونږ سو پورې د ملک تعلق ته ډېر تقریبا د هر څه امکان شته پکې. بعض فیصلې دي د بوټو کیس کوم راوالو نو هغه په خپل اوس چې کوم راجان وایي دا زمونږ تاریخ او تور فیصله ده. نو تورې فیصله نه دا ظاهرېږي چې دا فیصله زبردستی په کړی شوی و. په هر دور کې چرته یو نیم بې باکه سړی راپورته شي لکه دا شوکت صدیقی صاحب د جسټس زموږ اسلام آباد های کورټ هغه خبرې وکړي خو هر سړی نشي کولی. نو دا هم خارج از امکان نه دی چې په دې کیس کې هم نور خو سو پر د نقیب الله د کیس تعلق ته کیس خو مونږه بنیاد ورلې خې دی ډېر مضبوط کیس دی. امکان نه وینم چې د ضمانت شي. خدراو انوار په حق لچ کوم په مطبوعاتو کې خبر راغلی غدار چې هغه په دې قتل کې بخپل نو شامل په کومر چې دا قتل کې ده او دا چې کوم ثبوتونه تاسو ور نکړل شو عدالت ته. نو مونږ کله ویل چې د پخله باندې دا قتل کړی دی نو دا کوم زمونږ تعزیرات پاکستان چې کومه دفعه 109 دا خو بیا چې کومه د پکار چې زمونږ پارلیمان د دفعه لري کسو په ګوته ډایرکټ مړ نه کوي نو په کال د فهم لري چې تاسو نه ډایرکټ کړی نو کله دا ویل روانوار په خپل ډایرکټ په خپل ګوته د مړ کړی. ها په خپل ګوته نه کړی د نقیب الله دا اوس پورې معلومیږي چې دا دز چا کړی دی په نقیب الله مسجد باندې. دا ټول مکمل ټول ډیټیل دی دوی په غیرت کلیم کړل د کسانو اوس پورې د ټیم چې کوم د ورته نږدې او د راته نږدې چې کوم کسانو خو تقریبا لا ټول ورته مین کسان خو نه دی نیولې. نه په هغه چا باندې تورونه چا باندې دي په تور په چا باندې چې دا داس چا کړی دی داسې افسر نوم ویلې شي موږ ته. نو دوی په مشترکه د کاروایی کړې ده مشترکه دوی کړې ده ګوره لکه په 3 تاریخ باندې چې کومه را دی او چې شوی د دوه نورو مرګرو سره د سراب ګوټ نه نو په هغه کې چې کومه په ټیم کې علي اکبر ور سره اکبر ملا ټیک شول هغه نه بعد مخکې هند اوور شوی دی په جیو فینسینګ چې کوم دی په هغه کې د انار هم سره رابطه شته د مروت هم سره رابطه شته. د مروت پرونو سره مروت دوه ورونه دي یو امان الله مروت ته
او بل ما په خیال احسان الله دی. ها د دواړه سب انسپکټران دي سیټینګ دواړه مفروضان دي. هغه وخت سیټینګ سچو د شالتیف ټاون چې کوم ځکه دوی د مقابله شو کړی دا هغه امان الله مروت. ها احسان الله مروت او عرفان الله مروت چې د پښتانه دي د مروت دي او د امان الله او د راو انوار په ډله کې شامل دي. بالکل او امان الله مروت دا وخت مفرور دی او هغه شک ته چې ګولۍ یا ډزغه کړی دی دا تاسو مو وردلی دي. بالکل دا څه ده امان الله مروت مفرور دی او ډزغه کړی دی په د باندې شک ته داسې په دې کیس کې هغه دی او دا پښتون دی او د سب انسپکټر دی. بالکل دا څه ده هغه د انار دی شعیب شوټر دی او دا علي اکبر ملا دی. شعیب شوټر پولیس افسر شعیب شوټر بالکل پولیس افسر دی نه یو بل پولیس کې د سره اکثر تصویرونه هم راغلي روانوار سره هغه چې کومه د کوټه نه اریسټ کړلو هغه نه بعد یو دور وزیر دوی تفتیش کې وساتل هغه نه بعد خلاص کړلو. دا څنګه هم مین شوټر هغه مو په خیال علي دی ال تشهید ما په خیال. تاسو دا قصه خو ډیره وګړه او ډیره تفصيلات د پکې داسې معلومیږي لکه د هندستان د فلمونو یو هغه چې کم پکې هغه پولیس افسر وي او بار خلک وځني او څوک ورته څول نشي داسې معلومیږي. خو د دې راوانور دومره طاقت څنګه کېدی شي په دغه چې دا سره امان الله مروت دی ورسره او شعیب شوټر دی ورسره والي دی ورسره او انار دی ورسره او اکبر ملا دی ورسره یو ګینګ دی یو ډزې کوي خلک وځني 400 زیات خلک یې وجلو دا په خپل سر دی کول کنه تاسو څه فکر کوئ؟ په خپل سر خو پاکستان کې سوال نه پیدا کیږي چې ته د چانه یو سیګریټ هم په زور یو سي یا ته پټ کی ماشاءالله دی حواله سره موږ ډیر زورور یو نو دا کوم دغه څه کاټي چې کیږي باقاعده سرپرستی باندې کیږي په شابانه غټ غټ طاقتونه نو د کې څه شک نشته چې د خپل دمر زورور نه سیاست طاقتونه مطلب سره سیاستدانان ورسره ملګری دي ججان ورسره ملګری دي پوجان ورسره ملګری دي او ولې به خلک وجل دا ټول خلک ګناګار شي وجل دي یره تر اوسه پورې خو چې مونږ وینو نو دا کم حالات جوړ شي دا کم حالات مونږ جوړ کړیو دا جوړ کړی حالات چې کومه دا دوباره مونږ هغه نور حالات جوړول نه غیر پر دغه سي مورې ضروری وي وقتن فوقتن په هر دور کې ضروری لکه د نمخ کې چې کومه دا چودري اسلم او چودري اسلم لاړلو خپل منطقي انجام ته ورسېدو بیا د ضرورت پیښ شلو په دې علاقې کې د چکم ډیسټریکټ ته ملي ډیسټریکټ باقاعده څلور پیزه ثانه نور ورکړي د پخوا باندې د کراچي چې کوم څومره ټارګټ کلینګ شوی دی یا څومره پولیس مقابله شوی دي انکاونټر شوی دي ټول د په ډیسټریکټ کې شوی دي د په تاونو کې شوی دي او اکثر هغه کسان دي چې کوم موږ جوړ کړی هغه جوړ کسان چې کومه دا بیا موږ پیرالو بیا په موږ چاړې کې خودلې د قانون په یونیفارم کې مقابله شو کړلې اوس باز خلک دغه سړي چې هغه غږ نشي کولای د خوف نه نو هغه لپاره ضرورت کې چې کومه دا شی هم رالو اخر ښکارا شو نو په دې رڼا کې موږ ویل شو چې تر اوسه پورې د هر چا د لیدل سیاستدان هم لیدل مشرانو هم لیدل عدالت هم لیدل نور ادارو هم دا شیزونه لیدل او دا هر څه به دا روان وي په تسلسل سره کچري په سوشل میډیا د نقیب الله مسجد کیس ته راپورته شوی پی ټی ایم نه جوړ شوی او پاکستان کې په دې مظاهره نه شوی ما سره 2 منټ دی 2 تاسو پاتې دي په 1.5 سکند کې جواب راکای یو دا چې آیا د دې امکان موجود دی چې راو انور به واپس ور دی واچي بالکل چې کومه طریقې سره د ضمانت شو نو امکان نشته بالکل نشته بدا چې اوسه پورې د ټرمینیټ شوی یا ډسمس شوی نه دی د چې کومه سسپند دی تاسو سره لارې سدي د اپیل لار شته دی د های کورټ سپریم کورټ اپیل لار خوشته دوی په تپکار د چې مشران خو برال زسو وایم خو ځوانانو تپکار د زور په ولګي تر الیکشن پورې خو نه وینم چې موږ کینسلیشن کې لاړ شو د چې کوم ضمانت ورته ملو شو د خارجي دو کې برال د زموږ سره حق شته چې موږ های کورټ کې راشي چیلنج کو او چې چیلنج شي ان شاء الله قوي امکان دی چې دا به ان شاء الله واپس جیل کې وي وتل قانوندان پیر رحمان مسعود صاحب موږ ته مخره کړي وو او زموږ ته پسون ځوابونه مول ډیر شکریا ادا کوم تاسو ډیر مننه بونری سره ډیر مننه ګران اردوونکو پیر رحمان مسعود صاحب تاسو اوریدل چې د امکان موجود دی چې هغه روانور بیا وردی واچي د دې امکان موجود دی چې د اپیل ته لاړ شي خو هغه چې په کومه خبر د فکرمندۍ اظهار کو هغه دا چې دا د افسوس خبره ده
دا د انصاف قتل دی او دا ډیره غلطه فیصله ده او هغه دا هم ویل چې په پاکستان کې عدالتونه د دباو لاندې دي. دغه دباو اظهار نن یو بل جج په پاکستان سرخال اسلام آباد کې شوکت عزیز صدیقی هم کوي چې هغه ته د پاکستان استخباراتي ادارې داسې وایي. د استخباراتي ادارو او د دې په جواب کې د بل کوم جج بیان تر اوسه پورې مخ ته نه راغلی. امکان ده هغه د ځوابونه چې نن کوم ویلي دي رد شي او دغه دروغ ګڼل شي یا د پلټنې وشي او د خپل نوکرۍ لر کړل شي. په دې موضوع چې کلم معلومات راتلل موږ تاسو خبرو ځکه چې په 15 تاریخ انتخابات کېدونکي دي او د دې فیصلو اثرات وتلي قانوندانان و چې په انتخاباتو هم کېدونکي دي. زه د پروګرام کوربه رحمان بودنه پروډوسر اشفاق مومن تاسو نه عزت غواړو. خپل خیال ساتئ. په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واورېدې دا د ملمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.